د چانه ډک رکعتونه په غلطۍ کې تش وشو، یعنی سورة فاتحه الحمد ویل او په ولد والین امین باندې ښکته شو، په غلطۍ کې د دا رکعتونه تش وشو، نو آیا په سجده سهو سره دا مونځ سمیږي او کنه دا به واپس دا مونځ به بیا کوي؟ نو ګوره دا مسله د ځان سره یاد ساتئ چې په ډکو رکعتونو کې الحمد او سورت ملاوهل، یا که صورت نوی نو یو لوی آیت غټ آیت د الحمد سره ملاوهل، یا که غټ آیت نوی نو کم از کم واړه 3 آیاتونه د الحمد سره ملاوهل، دا په ډکو رکعتونو کې واجب دي. اوس که څوک په ولد والین امین ښکته شو، صورت او قرت دغلته پکې آیاتونه ونه ویل او صورت پکې ونه ویل، نو رکعت تشو کو، نو دا خو ډک رکعتو د دنه تشو شو، نو دا د ځان سره یاد ساته چې ډک رکعت په غلطۍ کې تش وشو، نو دا په سجده سهو باندې سمیږي، په سجده سهو لازم شولا، په اخر کې به سجده سهو وکي، دا مونږ د اوشو. او که دسی اوشو چرتا چې د دنا الحمد پاتې شو صرف سورته پکې ویو، لکه نیت او تړو سبحان نه مونږ او اعوذ بالله بسم الله ویلا او ذهن نه دی سوچ نه دی الحمد ټوله پرې خود او ډاری کې پکې سورته ویو، نو دلتم د دنا واجب پاتې شو، سورته فاتحه واجب و په ډکو رکعتونو کې هغه د دنا پاتې شو صرف سورته پکې ویلې دی، نو لہذا په د باندې سجده سهو واجب شو، دی به په اخر کې سجده سهو وکي، د مونږ شو دا پورا شو. دا ځان سره یاد ساته دا کړه دنه صورت پاتې شي الحمد ویل په ډک رکعاتو کې سجده سهو رااله مونږ به ټیک شي، او کده دنه الحمد پاتې شو صرف صورت پکې ویو نو واجب پاتې شو سجده سهو رااله په اخر کې به سجده سهو وکي، مونږ شو دا ټیک شو. او که یو کس دسی وکي چې نه الحمد ویل او نه صورت ویو، نو دنه خو قرات ټول په ټوله پاتې شو، نو قرات خو په داسې اندازه باندې څه دی دا فرض دی چې یا پکې الحمد یا پکې صورت وي، کردنه دوانه پات شنو به خود سره رکعات نشو به خو منځو نشو، خو کردنه یا ډک تشو صورت پاتې شو یی صورت وي خو الحمد ته پاتې شو، نو واجب ته پاتې شو، نو کو ډک رکعاتونه تشو، نو په اخر کې د سجده سهو وکي، که یو تشوي که دوانه تشوي نو د منځ شو دا پورا شو، او که سجده سهو په واجب شوی او هغه و نکړه درم پاتې شو، او د ته پته ولګی چې ما باندې خو سجده سهو لازم شوی او ما و نکړه، نو د دې منځ اعاده واجب ده، دا منځ به واپس راګرځي، نو مونږ به الکیږي. دا یو ضروري مسله و چې ډیرو ملګرو دې ته پوښتنه کړو چې ډک رکعتونه چانه تشینو په سجده سهو سمیږي کنه سمیږي، نو ما مناسب وګڼل چې ملګرو ته پوښتنه ډیر کړو چې دا مسله د ټولو ملګرو سره شیر کو، چې څومره ملګرو تر رسولې شي، اکثر ملګری په دې پوی نه دي چې پوی شي په، نو ان شاء الله منګو تاسو ته الله اجر راکړي. وصلی الله علی النبی.